دوست را ناسته بلدیو کمار چې د سب ډیویژن بریکوټ دغه بای کلو هندستان کې سیاسي پناه غستې چونکې دغه وایف چې و دغه د هندستان سره تعلق او دغه لور چې و د تلیسیمیا په مرز کې ښکار و درې میاشتې مخکې کور والا تلی و بلدیو کمار چې کله هلته ورسېدو نو د سیاسي پناه درخواست ورکو دغه خبر د پاکستان د میډیا د پاره یو لوی خبرو د سېنیټر صاحب سره خبرې کوو سېنیټر صاحب دا سو شو او تاسو ته څه آیډیا ده زه دا ویلی شم چې دا د سستې شهرت او شهریت اغستو دپاره دا یو ډرامه بازي ده چونکې دغه وایف انډین وه هغه واپس نه راتلل غوښتل نو لهذا دی چې لاړو دی هلته پاتې شو خو دې دغه دپاره هغه خپل دغه کوم د پاکستان خلاف د چې کوم لفظونه استعمال کړي دي زه تاسو دا وایم چې ملي زمونږ د بریکوټ د میډیا رونو سره کلیپونه شته چې نن درې میاشتې شپږ میاشتې ملي چې صاحب دوه میاشتې مخکې څلور میاشتې مخکې شپږ میاشتې مخکې چې کوم دغه د پاکستان د جنډې دا بغتا والا ملي دا ډرامه بازیان به دلته کولې دا ډرامه بازیان التم کوي سېنیټر صاحب دا ته وایي چې تاسو ته په بریکوټ کې دومره لوی کاروبار سېنیټر شوي دومره لوی شهرت په لاسنیو کې په نظر راځي تاسو ته تھریټ صدم کېشته یاره زه دا وایم چې موږ ته په 2006 کې چې کوم د طالبانو دور وګړي هغه وخت تھریټ نه ملو شي موږ د پاکستان پرامن شهریان یو او هیڅ قسم له پاغه ټیم نه نن هو پرامن پاکستان دی پرامن پاکستان کې ماته به څنګه تھریټ ملو شي دا خو د چې سکړي د خپل ذات لپاره کړی دي چې دلته کې دغه رونه شته دغه نور فیملی موجود د منګور سواد کې دغه کوم فرست کزن دي نورم دي ورونه دي مختل دي دلته کې دی ورور دغه په ثاني هسپتال کې ملي لیبرټي اسسټنټ ته نو مله چې صد خبره وا خو بهرال دا چې سو دغه د ذاتی تاسو دغه د فیصله ته په کم نظر ګورئ زه وایم چې ماته په زه از سېنیټر زه تقریبا 15-16 ملکونو کې ګرځېدلم یورپ کې ګرځېدلم په جرمن مختلف ملکونو ته زه تلم خو ماته چې کوم خپل خور خپل مینه خپل د دې بریکوټ او د دې پښتونخوا پاکستان نه ده ماته په پوره ملک نه دنیا کې نه ملو شاغ مینه او صاحب دا ته وایي چې دا لور هم د تلیسیمیا په ناکاره مرض ښکار و عدالت کافي علاج وکړو دا کور والے چې وا زمونږ د اطلاعاتو مطابق دغه علاج لته خو واپس نه راتله آیا دغه کور والے سم مجبوري وکنه د خپل ذاتی مسفیلو دا خو دغه ذاتی فعل به او علاج چې نن په پاکستان کې د تلیسیمیا په هر ګډ کې کیږي ملګری کراچۍ نه ول تر د پېښور پورې مختلف هسپتالونو کې کیږي علاج کول سبان دا یو بانه ده دغه څه دغه نشته ګرمه په سرونو زرګونو زمون نور بچی چې کوم په پاکستان کې مل په تلیسیمیا مرز کې اخته دي انډیا ته ځي بل دنیا ته ځي نه هغه په پاکستان کې د علاج کیږي او ته هر نمونه پرایورټي وصول د ملي دا وایي چې د پاکستان کم دلته په بریکوټ کې کم مسلمانان رونه دي دلته اقلیت اوسېږي د دوی درمیان فاصله ما تخکاری چې ډېری کم دي یو بل سره په غم خادو کې په نظر راځي آیا تاسو وسګنئ چې را د بلدیو کمار دغه فیصله چې وزاتي و د دلته پیدا شوی او ایجوکیشن حاصل کړو بیا دغه شو حکم چې د سورنګ سنگ واقعیا و آیا د نه خو سترټس نه واغته دا نشو ویل هغه ترډ لازمي وو ولې چې انسان مرګ ورکوټه شي نه دی چرګ مله مرګ نو هغه مله ډیر زیات دغه خو بهرال دغه ته دا ترډ وو هغه محسوس کړي دا په دې وجه ته دغه مرګ هغه ثابت شوی نه او عدالت بری کړو عدالت بری کړو پاکستان کې سوري مله چې دغه دا وخت کټ کا درنګ جهان مننه زنګ سره سېنیټر مرجیت ملهوترا چې موجودو د بلدیو کمار چې د کزن د بلدیو کمار خبر چې د نن د پاکستان د میډیا د پاره یو لوی خبر دی په هندستان کې د سیاسي پناه درخواست ورکړی دغه بلدیو کمار چې د دین مخ کې کله د جیل نه راتلونو د سب ډیویژن بریکوټ بشماره کم چې دلته قائدین دي د سیاسي پارټو رهنما دي د علاقې مشران دي د کړاکړ په مقام باندې ولا یو لوی استقبال کړو دلته چې کم د اقلیت ژوند تیرینو د دوی زمونږ سره غم خادیانی او د دوی غم خادیانی چې دی پاغي کې مونږه شریک یو د غونډې په مقام باندې چې دوی د شمشان ګارد د پاره کله د زمکی خواهش ظاهر کونو د دې د خلکو د طرف هغه ته زمکه هم ملاو شو بالکل فری اپ کاست ورته د غزمکه ملاو شو او کله چې د دوی بیماری یا د دوی باندې تکلیفي نو دلته د مسلمانانو رونه د دوی سره ولاړی او دوی چې کم کاروبار کوي نو د دوی د کاروبار لیول چې دی په دې باندې سترونګ دی چې دوی خپل ریټ
چې دی هغه مینټین ساتي په دغه وجه باندې دلته چې کوم اقلیتي رونه دي دوی چې د بلدیو چې کوم د کپړې دکان او کوم چې د بلدیو د الکترونکس دکان او د دینه مخکې نور کاروبارونه دوی کول یا د رور کم شاپ ته د کپړې نو ډیر زیات چې په سب ډیویژن بری کوټ مینا بازار کې دوی پروجیبل چې د بزنسمنان دي او د بلدیو پلار چې نانک چند هغه په بری کوټ کې ډیر سترونګ وخت تیر کړی دی چې هغه اوس په دې دنیا کې نشته او دغه د الکترونکس سره وابسته د الکترونکس یو شاپ چې د بلدیو کومار دغه ډیر خوږ زوی او دغه په نوم باندې دغه شاپ قائم کړو دا نننې ریپورت چې د بلدیو په حواله مزید چې د غرور ان قریب چې د پسواد پریس کلب کې پریس کانفرنس کوي مزید تفصيلات په داغه ناراضي د کیمرامین د حسین سره سہیل باچا بری کوټ